सवाबी फजली हक्कानी जिंदाबाद एक टके के दो नियाजी एक टके के दो नियाजी अपाया आया मौलाना अपाया आया आजादी लेने आया हम कुछ से लेंगे हम कुछ से लेंगे हम कुछ से लेंगे हम कुछ से लेंगे तुम्हें देनी पड़ेगी हर हाल मिलेंगे हर हाल मिलेंगे तेरा बाप पिटेगा तेरा बाप पिटेगा तकबीर जमात उलमा इस्लाम जमात इस्लामी पाकिस्तान जमहूरियत मौलाना फजलुर रहमान الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله مولانا العظيم فاستيج باندې موجود لجماعة إسلامي میا افتخار الدین صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ثوابی جناب محترم سیدزادہ صاحب محمد حسن صاحب حاجی غفور خان صاحب نور اسلام خان نور پسټیج باندې موجود ډېر معزز ملګري د دواړو جماعتونو ډېرو عزتمندو کارکنانو زه ستاسو د ټولو نه اول شکریه ادا کوم فردن چې د مشرانو په معمولی आवाज باندې تاسو لبیک ہوئی او په دومره کثیر تعداد کې په دې ثوابي په چوک کې راجمع شوي زه د دواړو جماعتونو د کارکنانو ډېر مشکور یم ارونو تاسو ته پته ده چې زموږ تحریک خو د هغه وخت نه شروع شوی دی چې کله په دې ملک کې سلیکشن وشو د الیکشن په ځای باندې او په 2018 25 جولائی باندې کله الیکشن وشو ورونو تاسو ته پته ده چې د هغه وخت نه تمام سیاسي جماعتونو یو فیصله وکړه چې دا سلیکشن شوی دی سلیکټډ وزیر اعظم دی موږ دا نه منو د هغې خلاف موږ یو مسلسل جدوجهد د 2018 نه شروع کړی دی تر نن تاریخ هغه جاري دی او دا به انشاءالله تر هغه وخته پورې جاري چې څو پورې موږ د دې سلیکټډ وزیر اعظم نه دا عمل خلاص کړی نه دی محترم ورونو تاسو وکتل ملیون مارچونه موږ وکړل بیا ازادي مارچ وشو او د هغې په نتیجه کې د دوی چې کوم اهداف او کوم مقاصد وو نو زه تاسو ته دا خوشخبري درکوم چې انشاءالله په دې ملک کې د پاکستان په اسلامي آئین کې چې څومره دفعات دي که هغه د ناموس رسالت مسله ده که هغه د ختم نبوت مسله ده که هغه د اسلام د بنیادي عقایدو مسله ده د چا پلار په دې ملک کې دا جرأت نشي کولی چې پای کې تبدیلي راولي یا پای کې ترمیم راولي دا د هغې نتیجه وه چې نن دا خلک د هغې نه واپس شو تاسو ته پته ده چې دی اینکر پرسنان په مختلفو ټي وي پروګرامونو کې او په دې ټاک شوز کې به یې راوستل او هغوی به د اسرائیلو خبره کوله زاړه جرنیلان یې راوستي وو د اسرائیلو د تسلیمولو خبره به یې کوله لیکن الحمدلله زموږ د هغه ازادي مارچ نتیجه دا وه چې نن یو سړی هم په ټاک شوز کې دا نشي ویلی چې اسرائیل پاکستان له تسلیمول پکار دي یا به اسرائیل تسلیموو تاسو ته پته ده په مدرسو باندې یو الغار دی شروع کړی نن هم مونږ
د هغې خلاف مسلسل لګیا یو مدارس په خپل کنټرول کې اخیستل زه خو حیران یم دې حکومت ته چې دا تعلیم دا خو صوبایي سبجیکټ دی او په 18وی ترمیم کې تمام تعلیمي ادارې صوبو ته رالي زمونږ په وخت کې صوبې څخه دا اختیار نه و د هغې باوجود مونږ د قوم دومره خدمت کړی دی بیا افتخار صاحب تاسو ته په هغې خبره وکړه زه راته نه کوم تاسو ته ټوله پته ده چې په کوم انداز باندې مونږ د قوم خدمت کړی دی لیکن چې نن تعلیمي تمام نظام صوبو ته راغی ته مدرسه په کنټرول کې اخلې او هغه مرکز ته ورکې نو موږ ستا په دې فلسفه نه پوهېږو ستا په دې قانون نه پوهېږو چې دا دوغلي قانون دا تر کوم مقصد دپاره کې خو ستا مقصد موږ ته معلوم دی ستا آقا موږ ته معلوم دی چې کومو خلکو ته دا ایجنډه درکړې ده دا مغربي ایجنډه ده چې مدرسې کنټرول کوي دا علما کنټرول کوي نو دلته به موږ په پاکستان کې لادینیت راولو دا یاد ساتئ موږ دې خلکو ته واضحو الفاظو سره دا وایو چې دا پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی په دې زموږ اکابرینو ډېرې قربانۍ ورکړي دي زموږ زنانه په دې کې بېعزته شوي دي زموږ د اکابرینو مسلسل جدوجهد د فرنګي خلاف په دې ملک او په دې خاوره باندې ستا پلار په موږ باندې دا کفري نظام او مغربي نظام انشاءالله نشي مسلط کولی محترمانو زه یو څو خبرې تاسو ته کوم داسې نه اهل حکومت نالایقه حکومت نالایقه حکمران تاسو ته پته ده چې وزیر اعظم د خاتم النبیین لفظ نشه ویلی دا د ختم نبوت د عقیدې موږ دته بار بار وایو چې ته د دې وضاحت وکړه تا ولې نه وي دا د ختم النبیین لفظ بیا دې غلط وي بیا د هغې پورې خندا وکړه نو ول خو ستا په ایمان باندې مونږ په دې باندې یقین نه لرو چې څو پورې تا د دې خبرې وضاحت نه کړې بیا د صحابو باره کې تاسو ووایئ د الله تعالی باره کې تا ګستاخي وکړه صحابو باره کې د ګستاخي وکړه او هغې پورې ته بیا د مدینې د ریاست خبره کې فحاشي او اوریاني دې دلته عامه کړه د بازار هغه ښځې چې هغه په بازارونو کې هغه ښځې لویېږي او د هغوی تربیت هلته کېږي هغه راله ستا د وزیر اعظم په کرسۍ باندې کېناسته نو نیازي ده ستا کرسۍ نه ده نه ستا د پلار کرسۍ ده دا د دې ریاست کرسۍ ده دا د دې عوامو کرسۍ ده دا د پاکستان د وزارت عظما کرسۍ ده مونږ تا د دې لایق نه ګڼو چې ته په دې کرسۍ کښېنې نو تا دا ډبه چې په دې کرسۍ کښېنولې ده دا د ټول قوم ته توهین کړی دی د ټولو خلکو دې توهین کړی دی حیران یو تاسو محترم ورونو زه به دا خبره کوله چې کله ډالر وغورځېږي د پیسې قیمت کم شي د روپۍ نو پوه شه چې حکومت دا غله دي ته خو رالې تر نن تاریخه پورې وایي چې فلانې غل د معدن نه که فلانې غل د معدن نه که هغه غله څه شو وایي هغه خلک څه شو او چې تا کوم دننه کړي وو هغه خلک څه ته لاړل او هغه چا راوباسل ستا د بېغیرتۍ خو انتها ده مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې ستا کم بېغیرته انسان یې ستا خو نه یو ژبه شته نه یو خبره شته په نشه کې روان یې سهار د یوه خبره یې غرمه دې بلئ ماښام ماسخوتن دې بلئ بله ورځ د پارلیمنٹ هاؤس کې روان یو د مدرس خپل سکیورټي والا ته وایي میں کہاں ہوں اور میں کہاں مجھے لے جا رہی ہو دا په موږ ناست دی دا څه چلې وروڼو داسې وزیر اعظم په موږ باندې ناست دی دا نوخار د ماشومې دا دغه پکې مو وایي نور سره زیاتې شوې او دا جیو ورډ آرډر د دی موږ بالکل نه منو دا نیو ورډ آرډر دی دا جیو ورډ آرډر دی محترم ورونو آواز دا توجه کوي لږ خبرې ته دا لږ شاته جنډه شاته کوي جنډې محترم ورونو نه دغه نشته ما خبرې ته لږ وخت کېدی
تاسو ته پته ده چې دی یو پیره کړې ده که نه هغه پیره جادوګر یې کړې ده هغه ورته جادو مادو ښایي په هغې باندې لګیا اوس دی وایي چې په 2 لکه زما او د پیرې ګزاره نه کېږي ستا او د پیرې ګزاره په 2 لکه باندې نه کېږي او د یو غریب سړي په 15,000 به څنګه کېږي په دې ګرانۍ کې تا چې کومه ګراني راوسته کوم حالات یې راوستل او بیا وزیران یې څه وایي دا هم ډېر ښایسته څیزونه په دې پاکستان کې ما ډلې کتلي دي او هغه وزرا دي یو وزیر یې دا خبره کوي دا دلته چې کوم ناست دی زه خو څه به ووایم په حواله دا دلته اخبار به خرڅو او بیا اوس نن سبا وزیر شوی دی دا خو ټول سلیکټډ خلک دی موږ ته پته ده د دوی اصلیت هم موږ ته معلوم دی د دوی قومیت هم موږ ته معلوم دی د دوی شام موږ ته معلومه ده د دوی تمام په شا باندې چې کوم خلک دی هغه موږ ته معلوم دي د دوی خانداني پوزیشن هم موږ ته معلوم دی هغه یو یې کېنولی دی هغې خلکو ته وایي چې تاسو ډوډۍ لږه خورئ او چا ته وایي چې پیړه به کمو وایي ګوړه به نه ګرانه خو پیړه به کمو دا کومه فلسفه ده خلکو ته د غلا چل ښې تاسو په BRT کې چې څه وکړل تاسو خلک په نیب باندې دن نه کوو نن ته په نیب کې بیا ترمیم کې د نیب په قانون کې ترمیم کې د تا نه بچ شم دا زمونږ د صوابۍ چې کوم غلال ته مسلط دي تاسو مونږ خو د دې خاورې خلک یو بل پېژنو که نه هغه خلک خو مونږ ته معلوم دی چې د دوی څه پوزیشن او نن یې څه پوزیشن دی هغه خلک خو پټ نه دی د چا نه نو بیا بل وزیر یې وایي چې دا دسمبر او نومبر چې وي په دې کې خلک ډوډۍ ډېره خوري ساړه وي دا خو قوم پورې مذاق کول دي وروره داسې خلک په موږ باندې مسلط دی د هغوی د اخلاقي حیثیت وګورئ د هغوی کردار وګورئ د هغوی عمل وګورئ کومه راپاڅئ د دې خلکو نه ځان خلاص کړئ مونږ خو د 14 میاشتو نه په میدان کې یو تاسو ته چې تاسو مونږ سره راپاڅئ دا ستا زما خاوره ده ګوره دا خلک به سبا راتښتېدلی دا ملک او دا وطن مې پرېښی زمونږ د یوه اهمې ادارې د هغې څومره بېعزتي وکړه د یوه فوجي جرنیل او 100 ځله د هغه سمري لړه راغله خپله مجبوره شوه هغه راغې د کابینې په اجلاس کې کېناست تاسو سمري جوړولو هغه نه ورځي دومره نالایقه خلک په مونږ باندې راغلی دی نو محترم ورونو بیا تاسو بدامنۍ ته وګورئ یو خو زمونږ عدالتي نظام زمونږ د دغه خلکو نه هم ګیله ده که خبره کوي ته د عدالت توهین کې بل راشه په نوښار کې کومه دلسوزي ده او په نورو ځایونو کې هم داسې واقعات شوي دي دا زمونږ معاشره دې نیازي ډېر خرابۍ طرف ته بوتله په خلکو کې فحاشي پیدا کړه اوریاني پیدا کړه 126 دن خلک یې هلته هلکان او جینکۍ په اسلام آباد کې ګډ کړل د هغې نن دا نتیجه ده چې په نوښار کې کومه دلسوز واقع شوې ده مونږ د دې اجتماع په وساطت سره دا مطالبه کوو چې دغه کسان له سامړه د سزا ورکړی شي او دا د پانسي کړی شي مونږ دې سره تاسو اتفاق دی که نه مونږ که چېرې دلته شریعت نافظ وي او شرعي نظام وي نو کل عام به سزاګانې ستا په دې صوابۍ چوک کې ورکېږي دي بیا به تا جرأت نه شي کولی نه به غل جرأت کولی شه نه به یو فحاش سړي داسې جرأت کولی شه چې دا نن سبا ستا او زما تمامو خلکو بچی د هغوی زامن هغه غیر محفوظ دي دا عمل ستا غیر محفوظ دی بیا زمونږ صوبه خو یې بلکل تباه کړه نو اسلام خان تاسو ته ووایي چې د منسټري انټرنیشنل د هغوی رپورټ نن دا دی چې ستا په ملک کې 120% ته کرپشن رسېدلی دی ته خو د کرپشن د نارې باندې راوتی وي په دې د قوم ته دوکه ورکړې وه تبدیلۍ باندې د قوم ته دوکه ورکړې وه نو محترم ورونو زمونږ دغه درخواست دی انشاءالله چې مذهبي جماعتونه دا همیشه دپاره په میدان کې د ظالم خلاف مونږ همیشه دپاره اواز اوچت کړی دی د ظالم ظلم مو نه دی تسلیم کړی نن هم تاسو دا وو چې یوه خبره تاسو ته کوم ما په دې چوک کې ګوره څو ځله دا خبره وکړه او ډېره اهمه خبره درونو چې کوم خلک پوهېږي په دې چې کله د قومونو معیشت تباه شي نو بیا ملک نه پاتې کېږي ګورئ اوس نورې خبرې رستو دي ستا د ملک د بقا خبره ده چې ستا ملک باقي پاتې کېږي که نه عالمي قوتونه دی رالېږلي دي دپاره چې ټوکړې کوي دته تاسو کتل فاټا په دلته دی سره کړ دی ته وایي چې تاسو فاټا واخلئ هندوستان ته وایي تاسو کشمیر واخلئ
اگر دی د کشمیر سودا یې کړی د کشمیر نوم په کم نخله باندې اخلي او په سالمه دنیا کې یو حمایتي د ځان پیدا نه کړی شه چې یو سړی د حمایت کې یو حکومت د حمایت کې ځکه ته پته وه چې دا خو سوداګر دی د کشمیر سودا یې کړې ده نو تا چې د کشمیر سودا کوله تا دا 80 کاله دا مسلمانان په هغې باندې شهیدان شو دا قرباني ورکړه او زمونږ دا ملک کنګال شو د دې ذمه دار به څوک یې دې تپوس به موږ د چا نه کوو کومو خلکو نه به کوو محترم ورونو نن د IMF او د ورلډ بینک ملازمین هغه په تا په ما باندې ناست دي دا د یهودو پنجې دي چې په موږ باندې خښې شوي دي انشاءالله د یهودو دا پنجې به موږ ټوکړې کوو او ماتو به او واپس بیا هغه ځای ته لیږدو زه ستاسو د ټولو یو ځل بیا شکریه ادا کوم د جماعت اسلامي د مشرانو د ورکرانو د جمعیت العلماء اسلام د مشرانو د ورکرانو او زما د انتظامیې هم شکریه ادا کوم ستاسو د ټولو چې څه وخت کې زمونږ مشران تاسو ته او قیادت تاسو ته کله خواست وکړي نو زما به دغه درخواست وي چې بیا ملګري لږ میدان ته راوځئ وروڼو اوس په دې وخت کې یو مونږه چې ګوره اوس په خوله باندې کار کېږي خدای دې نه کړي چې داسې حالات راته جوړ کړي لکه په افغانستان کې جوړ کړو تاسو وکتل سوویت یونین په څه باندې تباه شو او هېڅ اسلحه هم ډېره وه فوج هم ډېر و په زرګونو بمونه هم وڅکو لیکن چې کله د هغوی معیشت تباه شو نو هغه ټوکړي ټوکړي شو د پاکستان په باره کې د دوی دغه صورت حال دا پوزیشن دی او دغه منصوبې ده خو انشاءالله چې دا منصوبه به له مونږ ناکام کوو او دا به له مونږ انشاءالله ناکام کړې ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله چې اکابر کله مو کوم کې نو همدقسې